العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى أصحابه أجمعين. عليك لا تكلف وتنسليكم ولك سبق سينيكي بشبيليو ستوان دوارا يوزي لشي بشبيلين بيتنا عن ستوان فرد شبيلي لشي إذا بعدام فرد سبق لشي لك أقولك بالبوري أنا أصلاً بسرعي وجهي بخبري نشوف الأكثر شعراشي وكيلو بفجيرة وعلى ذلك بيقران كازي پرونی سبق شو اس خبر پکې پاتې و چې سړی له بیت الخلا نه وځي باب ما یقول اذا خرج من الخلاء دا سبق شو لکه خبره پاتې ده ما راته وی درې مباحث دي یو هغه سندي بحث وکړل لکه غلطي و دویمه اصول حدیث رستو څه خبره ده دویمه د حدیث معنا ده اعراب او دریمه د سړي بیت الخلا نه راوځي دغه وخت او دغه خاص دی چې د استغفار ولې راغلی سوال دا سوال یو جواب دی دا درې خبرې دي محاصل د اول د محمد بن حمید ابن اسماعیل سید دا نور کتابونو کې دا حدیث د محمد بن اسماعیل نه نور طالبانو نقل کړی حمید پکې نشته نور زینو ته کنه دی د بخاري دا حدیث دی محمد بن اسماعیل عن مالک بن اسماعیل وكانوا بيان في الآخرة روايات قيل مالك بن اسماعیل وعن محمد بن فوزل كم داسر وبعض الأسقوط إلى حميد غلطي ناسخين غلطي شديد بكل غلطين دویم دو استادانو کې دا نشته تربیه او دا حدیث معنا چې عائشہ نے فرمایي نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله بیت الخلا نه راووتو نو قال لازر غفرانک یا الله ستا بخنه غواړم دا غفرانک اعراب نه تویل مفعول مطلق راجح قول دی نو دا شو اغفر غفرانک غفران مصدر دی او اضافت مفعول دی ذکر مصدر اضافت مفعول دی کنه مناغی عامل حذف کیږي په حذف وجوبي قیاسي سره لکه لازم وي ضرور دی چې حذف د مصدر کې کنه مصدر کله مضاف فاعل ته لکه صبغه الله نو دا دی چې عامل حذف په حذف وجوبي ته وته واسي کله بلا واسطه لکه صبغه الله او کله بواسطه حرف الجر لك تبا لك بعدا لك انت مصدر مضاف دي مفعول بواسطه حرف جر عامل حذف في اصل وجوبي سكن او بالله فاعل لا مفعول مضاف مفعول مصدر لك دلتا بلا واسطه حرف جر غفران مصدر لك سبحان اطلب غفرانك يا الله استغفرنا غواړم اغفر غفرانك ما په بخنه سره او بخنه مقبول مطلق یا مقبول به دواړه دي نو دې چې مصدر مضاف چاته دی مقبول کان دې لکه سبحانك سبحانك كما وصبح الله سبحانا وسبحانك كم مصدر داغي عامل حذف ته نو غفرانك كم داغي عامل حذف ته اغفر دا وصلو بس یا اطلب اسأل تیگه او کلمه مفعول ته بواسطه د حرف جر سره مضاف حرف جر بواسطه د حرف جر سره بؤسا لك دا لپاره تبعی ما د نور دین د کلمه مفعول لغی مصدر مضاف مفعول تکنه نو مصدر مفعول مطلق عامل کله ذکر چې مفعول مطلق د بیان د نوع د فاعل د نوع د فاعل یو قسم مغفرت نه نوع نه
بس مصدر دی که نه ستا بخښنه غواړم او چې کله داسې بیان د نوع لپاره مفعول مطلق نومې ته عامل وي قرآن شریف کې راځي ومکروا مکرا فمکرنا عمل څنګه راځي فمکروا ومکروا مکرا مفعول مطلق او مکروا عامل ورسره ذکر دی حسب وجوبي لري هغه بیان د نوع دی او نوع مکر وکړو موږ ورسره تدبیر وکړو مکر وایي خفیه تدبیر ومکروا مکرا هلته عامل شته بیان د نوع لپاره خیر داسې هغه لفظ دریم یا بله خبره دا وه چې دا بخښنه د خاص وخت او خاص ځای کې ولې غواړي چې باترون ته درشي د باترون ته صرف خو ګناه نه ده دا خو ضروري طبیعي دي او طبیعي امور خو سړی خامخا به کوي که نه څه نافرماني خو نه چې بخښنه غواړي دا بخښنه ولې غواړي نو ما ته ویلي بخښنه دا باتروم ته چې سړی ځي اکثر د دې اسباب خوراک او سټاک کوي نو په هغې کې سړی نه لږه بې اعتدالي شوي یا الله دا باتروم ته چې راځم په خوراک کې عمانه بې اعتدا خوراک خو اختیاري شوي او متیار یې غیر اختیاري نو ګناه نه ده خو هغه اسبابو کې به لږ قصور شوي نو د هغې په وجه یا الله ما ته بخښنه وکړي لکه اکثر مونږ په ځان نه پوهېږو ویلي ښه واده صاحب به ویل د ډېر خوراک نه څوک د لږ خوراک نه څوک نه مري د لوږې نه څوک نه مري د خوراک په وجه مري بیګی کباب خوړلو نو ډاړ پرې راغی بیګی دوکان خوړلو پرې وکړل کړي نو بس بیا د ستونی شو نو حیضی شو هسپتال کې پروت اکثر همدغې ویلي ګرم ورځو کې یخ اوبوس کړې مری خرابه شو تبی شو الله دې موږ ته نو دې خوراک ګرد او کله وي ګرم کې یخ وخوړو او د هغې دوکان یې ډېر خوړلو یو سړي ته ډاکټر ویې لکه میوې دی خوړه میوې څه وکړی شي چې به توت ته به ختلې وم سهار نه ماښام نو دوکان به یې خوړل نو هغه دستونه شو او پخې ته نه ګرم دي که نه زه به ډېر ښه وکړم نو دستونو کې به بیا وینم چې ختم شو هلته بیا ډاکټر دی ټک کې راوړم څه یې غواړئ تاسو وایي چې فروټ خوره سهار نه ماښام پورې دوکان ته ګرم هغه څه خیال فروټ کې شامل دی او که نه دی سخت حضرت وایي کتلم په 15 ریاله توتان داسې لکه دا پرېز دی که نه واړه واړه پرېزونو 15 ریاله باندې توتان 100 دانې 100 روپۍ او 15 او خرمانۍ دا دغوی او الوچې وي او انځرانو تازه او بیرې وي او توتان نور څیزونه مو دا په 15 ریاله کل شی ب5 ریاله هغه غریبانان په ځمکه نه دي داسې خرڅوي خو روژه ونه سړی څه خوړي ویلی برابر اصل نه خوراک کې په اعتدالي کېږي که نه قصور بل دا دی چې دا مغفرت ځکه غواړي چې انسان دا ظاهري نجاست نه خدای پاک شو متیازې کې ووځي ځان یې پاک نو ځکه هغه باطني نجاست هم رایاشي د ګناهونو نجاست باطني سړی یا الله ما ظاهر هم پاک که نه تشې ګندګي لاره استنجا وکړه یا لوټه بوټه نو وروستو دې د باطني پاکوالي ته سړی خیال ځي که نه هېڅ شي په خبره نو هغه استغفار د هغې نه غواړي بل دا چې د درېیمه وجه دا ده چې باتروم کې شیطانان او پیریان دي دا خو ډېر شریر دي نو سړی خو د متیازو په وجه باتروم ته به ځي که نه صحرا ته نو څه به کوي که نه ځي نو هم نه کېږي نو خامخا به ځي او دلته پیریان او شیطانان شریر ناست دي حدیث کې راځي ان هذه الحشوش محتضره دی بیت الخلا کې شیطانانو پیریان سرکش خبیث نو سړی به خو د خبیثو نه لرې کړي چې خو دې ورغلی که نه نو هغه صحبت او هغه د هغه څه زمانه هغې سره نږدې تېره شوه نو د هغې په وجه یې الله بخښنه غواړي خو مجبوري وه ولا ترکنوا الى الذین ظلموا ظالمان او خبیث خلق او خبیث مجلس ته مه ځئ ځکه د خبیث مجلس خبیث اثر کوي ښکلي مجلس ښه اثر دی او د خراب نو دغه ځای کې خراب څیزونه دي که نه نو ته خو مجبوراً نه د هغې هغه صحبت د اشرارو په وجه استغفار غواړي
غفرانك. او پین سرورم و پیندم و سرورم و وجدان کی دیشی چیزا مجبوری و تفال تکی ناستی او زا صحبت اثر صحبت نه باخنا وارش او دیم دا صحبت یو داغ پزوله لگی و گندگی جرش طبیعت بری خرابی یہ باقوری دی گندگی سے روح ہم خفائی یہی کہا اس سے بچیں نو سوڑی طبیعت خفائی کنن او دی استغفار سر صفائی رہتی نو دی اگا داغونه نه د صحبت چې کوم اثر پاتې دی اگر چې ګناه نه وه جائز دی ګناه نه ده خو اثر یې شته نو اثر د زوال لپاره بخښنه غواړي څو یې وجې شي څلور وجې شي لکه ګوره یو طالب سبق له غرازري وکړي محمد فقیره یو طالب سبق کې غرازري وکړي وکړي استاد ماف کیزا ماف غرازري باسره یې په پاتې څه سره سبق کی چې کوم دته نقصان ورسېده که نه نو ګوره استاد ما به هم کوي دا خیر دی بس دا طبیعتي ټیک نه و یا به چوټي مې نو ګوره غیرحاضري ما به هم شوه خو بیا هم نقصان یې شته ځکه باید سبقونه د ده نه لاړل نیم سبق چې شوي نیمري سړی نه پوهېږي وایي چې نیم کتاب وګوري نیم نه ګوري په خبره څوک پوهېږي پوهېږې نو ګوره طالب ما به هم شو او نقصان ورته ورسېده پرچه کې ډېرو ځایونو کې دی نو په سبق کې دی پرچه کې ولیکي په دغه زمانیام نه وه او دغه وه پوه شوې ما باندې رحم وکړه او نمبر یې هسې پرې سړی راکړه هغه اثر پاتې دی که نه استادانو غوټۍ څه خیر ناظر صاحب ووبخه او استاد او دی برادري دې کړه خو بیا خیال کوه نقصان خو ته رسېدلی که نه خبره پوهېږې دقه شان باتروم کې که ناسته نقصان نه دی خبیث و اثر یې شوی دغه اثر په استغفار سره ظاهر شو که څوک وایي چې پوهېږي که نه حضور علیه السلام خو د ګناهونو نه پاک دی نو هغه ولې غفرانه نو هغې جواب په ځای په ځای راځي هغه ما ته پرون اسان جواب کړو تعلیم للامت پوهېږي که نه زموږ یا الله موږ ته څه وکړه د امت ته مې معافي وکړه تعلیم استغفار د امت دپاره غواړي پوهېږي او دویم دا چې تعلیم للامت او دریم دا چې عاجزي کوي که نه تواضعا حضور پاک به ولغه کوي استغفار باندې تواضع دا مشهور جوابونه دی هر ځای کې به ستاسو په تاریخ کې او بل غفرانه که نه حضور پاک ویذکر الله علی کل احیانه د حاشو به لیکلي هر وخت به یې ذکر کوو انقطاع او غفلت قرآن دی دغه وخت خو ذکر مناسب نه دی که ذکر نه مراد ذکر لفظي شي که نه څوک وایي ذکر لفظي خو هر وخت نه کېږي سړی کله ودي او کله ډوډۍ خوري او کله متیازې کوي او کله کوروالی کوي خلک سړی ذکر لفظي خو هر وخت نه شي کېدی که انقطاع راځي نو ذکر قلبي به ترې مراد یو قلبي هم نه دی مراد لکه پیران چې کوي پوهېږه دغه نه دی مراد حدیث ذکر که نه پوهېږه د ژبې ذکر ته مراد دی نو هر وخت به نه شي کېدی کله انسان خبرې کوي کله ودي کله متیازې کوي کله کوروالی کوي نو انقطاع به خو راځي نو ذکر ته مراد هغه اذکار متوارده دي دغه ګورئ جمعات ته چې راځي اللهم افتح لي ابواب رحمتک چې ځي اللهم اني اسألك من بسم الله ډوډۍ چې خورې چې اوبه وڅښي الحمدلله مراد د ذکرونه هغه احوال متوارده متجدده دي جامې بدلې جمعات ته ځي څپلۍ چې کومه دعا ده وده کېږي پاسې مطلب دا نه چې د مشین په شان چالو دی او ذکر به انسان داسې نه شي کولی یذکر الله علی کل احیانه مراد اوراد متوارده کنه خاص حالات کې دغه مراد ها خدای حضور پاک مراقبه د جلال او د عظمت د خدای پاک په ارواح یذکر الله علی کل احیانه بل معنا چې د خدای مراقبه استحضار الله طرف ته خیال او توجه دا به ارواح او چې باتروم کې ناست نو هغه مراقبه خو خیال وکړي که نه هغه تصور به یې و یا الله دا خو داسې مناسب نو غفرانک یا الله ما وبخئ ستا شان ډېر اوچت دی مراقبه د جلال د رب او د عظمت پوهېږه نه هغه مناسب نه و خو هغه په ذهن کې ناست دی نو یا الله دغه کې ما ته معافي وکړي ستا شان ډېر اوچت دی پوهېږي که نه او هر وخت هغې ته توجه پکار ده و دغه حالت مناسب نو زه غواړم پوه شو په خبره ها او نو دا غزلات نه بخنم
یو پنځم جواب دا شپږم جواب چې غفران په معنا د استغفار نه دی بهانه وایي متیا دې څه ګناه خو نه چې بهانه وایي متیا دې کو ګناه خو نه دې په راوړه ټوله بڑا ګناه نه متیا دې کو دا غفران په معنا د شکرانه د دې ولې تاسو په دې کنه هغه وایي دغه غفران لا کفران عرب وایي غفران لا کفران نو غفران په معنا د شکران ستا شکر دی الله دغه لا شکرې نه کو غفران په معنا د مغفرت نه غفران په معنا د شکران سره نو څو کوئی شکر ولې وباسي په متیادو سوال جواب یې داري چې دا خوراک کوم نعمت دی کنه دغه او دا وتلې کوم نعمت په مردان کې یو شیخ سے پریان تا هغه وایي زما ارمان دې اوسه پورې پورا نه شو چې زما متیاد اخلاص وشي 2 غنټې باتروم کې ناشته ما او مې چیرې لګي په یو ځل متیاد مې کولونه کې حکیمان دوايان نو دا ټول عمر تیر شو زما ارمان پورا نه شو او کیسه د کالج مې کوي هم سره لګا حاشا دې په خبره دا ولاسمات وطن نعمت دا الله نه ځه او بل دارش په وو وجه چې سړی دا متیار نومي دي کنه نو خپل مرګ وترایش چې ما خو کېلې مالکې خبرې او بادام چاته او ته دغه ساګ او ټیپر او چرګان او دا پناته جوړ شو نو نه بدولاره مطلب خو سيزونو ده انشو او دې وته ورو خپل ګرځم راګرځم ځوانې ما دې ورته چې مرشم کنه نو دې نه په جنازم دې کې د سترګې روپې او دا ودا مخ دا ننګي خراب شي دانچه شي او شونډې ختم شي چینجي پکې وشي او د انسان نه دومره سخار ویزي چې دونه د حیواناتو نه لري که تاسو چې تمړ وکړو په پټي کې منشي بدرې د پس کنه پیدا شي پوزه په پټه کې به د نشرا شي غوا مې چې مردار شي دومره پیل نه کوي انسان ډېر بدبودار بس دا ډېر دغه پټه اصلي د مر رایا چې د مر نه بل په علماء دا ارسه خرابېږي لکه دا خوراک چې څنګه خراب شو بدبودار شو دې په خبره سړی وطن وایي چې مر رایا نه زمانه وګړه څخه بلا جوړېږي انسان منفعتن دغه اډو کې وشم او بدبودار وشم ټیک شو چې یو جنې د چا خوښې داسې وي چې دا قبر کې پروت او پوزه ختم شي او سترګې اوبېږي او جینجي بیا راوي او څخه د دوی د لکه په شي کې چې د امړې روزي دومره خراب وي کوي چې انسانانه خدمت نشي کوي یا الله خیر خان البته کرامت یې چې بدن نه خرابې ده عام مړي خرابې دا یا څه نو زمام دا حل روان دي دغه نو یا الله بس په ګناهونو مقوات کړم دا ګناهونه او دا بخنه زکه غواړي یو اتمه وجه ده چې دې یادګار د آدم علیه السلام ده کنه آدم علیه السلام کو جنت کې 130 سال تیر کړ خو داونه او په کوټه نو بل دا به څه ته ګړبړ راځي او به چې ولسمات پټه کې تقاضا و ډېر پریشان شو کنه نو غفران کې وې دې په کله حاجت نه پس چې الله دا کې نشه عقل د شجرې اثر دی دغه ما دا عقل د شجرې هغه دا ما په کنه دا حکم کې فرق راغی او ځلت راغی یا صدا هغه یا ما تمام نو بچی ما شان خبره پیږي دا یادګار د بابا آدم علیه السلام د ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا ونور دعاګانې راغلي الحمدلله الذي دغه عذب عن الحزن او عذب عن الاعداء واعضاء نور دعاګانې تاسو دا ختم قال مثال هذا حديث غريب اذا یو اصولي بحث اصول حدیث هغه دی چې دا حسن خو هغه ته وایي تاسو ویلو غواړئ چې هغه راوي خفيف الضبط دی اېږي په خبره نه یعنی دا حسن په کتاب العلل کې براشي تاسو د ترمذی په نوم یو اشکال د وکړه حسنون غریبون چې غریب شنو غریب خو دې ته ما يتفرد به شخص واحد چې په یو سند راغلي دې ته غریب وي دغه په خبره ها او حسن په نوم د ترمذی چاته وي دغه چې راوي متهم بالکذب نه او سو مارویه من غیر وجهن
یعنی کثرت د طرقی کم از کم مسئله ده یا درې څلور دي د حسن لغیره وی ترمذی مولا دا کتاب چوکور کتاب العلل اصطلاحات رسو بدل شو مرسل داسې د دې اصطلاح د حسن دا ده چې سندونه ډېرې خو راوي متهم بالکذب نه یو سند باندې کثرت د طرق وي ما روي من غیر وجه یعنی من غیر وجه واحد بل بکثیر نو کثرت ته پکې د طرق او په غریب کې وحدت د طرق دی وما بین الکثرت والوحدت منافات دا سوال په ټولو کتابونو کې راځي ټول کال په پرچه کې بدنا غا راشي دا حسن هو دې ته وجه سندونه ډېرې کثرت دي دیږي او غریب دې ته وجه وحدت د طرق دی ما روی غیر وجه واحد نو دیکھو منافات کې هم کثرت او ماده نه کثرت جواب دې جوابونه دې یو جواب نه لري دیګنا چې دلته حسن دا دغه نه دی مراد دته چې خاص اصطلاح ده د جمهور نه خلاف دیګه په خبره چې راوي متهم بالکذب نه او ډېر سندونه هغه نه دی مراد د حسن نه مراد حسن د جمهور دی چې راوي خفيف الضبط طرق کثیر نه چې راوي خفيف الضبط دي چې شدید الضبط یو صحیح شو او چې خفيف الضبط دي کنه او نسوی عدالت پکې وي اتصال د سند او شذوذ او تعلیل پکې نه دا حسن وای نو دلته حسن نه مراد حسن د جمهور دی هغه کې طرق کثرت نشته نو غریب سره منافات نشته پیګه په خبره غریب وای چې په یو طریق راغلی حسن دې ته وای چې هغه سند راوي ضبط له خفيف دي پیګه په خبره کثرت د طرق نه مراتب دا څه مو وایو چې حسن وصف درواته تراجه شو او دا غریب غرابت دا دغه دا عدد درواتو تراجه عددن غریب دی او وصفن حسن شو تشو بل جوابدار یا بیان ده حسن و صحیح حسن اب حدیث ته وایي چې طرق یې دي او ترمذی مولا وایي خدا هغه حسن د چې په حدیث باندې आवाज حسن حکمي هذا حدیث حسن رابشي چې صرف حسن حکم نه حسن نه مراد ترمذی حسن دی چې کثرت د طرق لري او چې کله مرکب حکم راشي حسن غریب مرکب دی کنه حسن غریب نو به هغه حسن د جمهور او هغه نه دی مراد ها او بل جواب دا دی په وایي دا غرابت کله سوي غرابت دی ته وایي غرابت کله به دغه تل اسناد سند کې اوراوي کې څو تفرد دي دا نه چې هغه متن دا حدیث دی اوراوي دي پېښ په خبره نو غرابت کله وجه راجع نو حسن دا چې طرق دې دریم جواب او غریب دا معنا غرابت له وجه اسناد دی او هغه دا څه دی لکه به تفرد به اسرائیل د ویلو کوم نه کوم ها را په شبل ځای کې دا راوی نو اصول دا مالک ابن اسماعیل دا اسرائیل وای او اسرائیل د یوسف ابن ابي بردنا تفرد کړل یعنی بل مولا پکې نشته په اعتبار دا غرابت په حال اسناد دی او دا تفرد د سر اسرائیل دی د یوسف نه اسرائیل د یوسف یونس ان یوسف اسرائیل د یونس ان یونس ان یوسف کنه د ابي بردنا نو دا تفرد پکې دی په شاګردان نه دي نو دا تفرد د حال اسناد په وجه غریب شو له حال الاسناد او حسن شو په اعتبار المتن یعنی متن نور راغلی دی دا ویل هذا حديث حسن قولي غريب داري لا نعرف الا من حديث سعيد عن يوسف فرد يوسف اسرائيل ده يوسف ده من در رسیدل يقول نو غریب فزيدا بجدا غریب او خاص قسم غریب دی غرابت حال الاسناد دی دا معنا نه چې دا متن د حدیث په یو سند سره راغلی پیښوا دا ګران اشکال دی ابو برده یوسف بن ابي یوسف دبدان ابي برده دی ابي برده سو ابو برده دا د ابو موسی الشریف دی تابعی دی او ابو برده بن ابي موسی الشریف مشهور صحابي دی ابو موسی الشریف هغه د اشعر قبيله د یمن دی د دې ابو برده کو نیری خنمونه بیان دی ابو برده نو سری عامر بن عبد الله بن قيس الاشعري ابي موسی پر کوړیا ده ابي برده کوړیا ده کو نیری عرب کې ټوله نمونه بالکل خلق وایي نه کور کې متداول ابو ماجد او فلان خان
ابو برده بن ابي اسمه عامر بن عبد الله بن قيس الاشعري ولا الشريف ولا يعرف فيه الترمذي وي دا باب د دعا نه دا غفران دا ذکر چې استنجاء دا دغه نه پس حاجت نه پس ولا يعرف في هذا الباب قد باب کې ذکر صرف حدیث د عائشہ راغلی لیکن اشکال چې حدیث د عائشہ غفران کې راغلی نور دې صحابه دا دعاګانې بیانې دي تقریبا ابن عمر سے ابن حدیث کا اور نور انس نم تو نور صحابوں بالعزیات پر الصدی صرف د عائشہ بن ابي مضمون کے حدیث راغلی پسې کړ دا غي جواب ده اشکال چې دلته تتبع ترمذی د تتبع نه راغلی دی محدث ته هوته دا ذکرونه د حدیث ټول نه دي کړی دا یو معلوم یو یادې نو حسن سره حسن صحیح نه ډېر صحابه دا حدیث نقل کوي کم از کم سرو پښتا دغه په خبر الا حدیث دا نور مجان دا نه مانی دا ادب قولی چې د مجاز راوځي دغه په خبره او اول دې پاپ کې او ادب پیلی بیانې کس کې ورته په شاندا کتاب نه کله یو خبره کوي کله لګا کوي کله ډېر کوي او بل ادب پیلی یادې چې سړی مجاز تکینی کنه نو بیت الله شریف او کعبه او قبله لیکن ما يتوجه إليه في الصلاة قبل دي تو چې په کوس کې وته خلک مخکې نو چې متیاز کېنو مخکې باندې خوانا او شاکې باندې یا داسې مخکې جنوب ته یا داسې مخکې یا پترس کې نه لیکن نور طرفونو ته قبل طرف ته بسړی شاکې نه او مخکې باندې زموږ وطن کې داسې قبله ده کنه مغرب او مشرق په مدینه کې چې تاسو راشئ الله پوری تاسو دا څه قبله ده چې ناشته بیت الله دی خو جنوب ته او مدینه ته پر شام دی خو چې البته متیاز کوي دی خو باندې محتوی استقبال منري او شاکه باندې یا بداسه مخته ولکن شر داسه او هر یا بداسه دیږي او دلته په شر کو ورته کو نه کوي په مدینه کې بیت الله دی طرف ته کنه سي دا ادب فعلی بیان کړي باب ته ورس باب في النهي بعد بيان المنع وده حرمت وده نهي عن استقبال القبلة ده مقبول ده قبلين لغاية قلبي بول أو بول يا ورا بول سليم ليش بخمر لغاية حاجة يا ولك حاجة ده باب ترجمة الباب دي بان حديث بياني نبي فتبه السوء حدثنا سيد عبد الرحمن المقصودي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أطوال بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال ابو ايوب الانصاري فرمایا دې صحابي خان هغه صحابي چې ورته پاک مدینه ته راغی نو کو قاعده تکې نه چې جمعه په پلاټ کې پیدا سه ورلا هغه ور باندې وته دا سه ورته ورشل ګلا خو مخکې کورو کو سره جمعه میدان جوړ شو کورونه باندې شي واده سره دې ورو ورته شاله کورو شنه کړه په لري و شنه کړه کنه